د جسمانی صحت د بارا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا ډیر عجیب دعا ده. ترمذی شریف کې د ابان ابن عثمان نے روایت ده قال سمعت ابي يقول فرمای چې ما د خپل پلار یعنی عثمان نو اوریدل چې هغه فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليله چې کوم بندا د سبا په وخت کې یا د ماخام په وخت کې یعنی سحر یا ماخام دا دعا وي چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. یعنی چې کوم سره دا دعا وي نو هغه تبا هیڅ یو سیز ضرر او نقصان نشي رسوله، هیڅ مالی جانی دینی او دنیاوی تکلیف او ضرر بده ته نشي رسوله یو سیز. درې پیری چې څوک دا دعا وي نو اتفاقا دا ذکر شو دا ابان چې د حدیث راوی دی قد اصابه طرف فالج د باندې د یو طرف چرین دا فالج مرض ولیو نو دا حدیث بیانو په مجلس کې ناس دی فجعل الرجل ينظر الیه نو یو سړی د تر تعجب په نظر باندې کتل چې یو طرف ته خو دې دا خبره کوي چې نبی علیہ السلام ویل چې څوک دا دعا درې ځله وایي سحر یا ماخام نو هغه ته به هیڅ یو څه ضرر نشي رسوله، او بل طرف ته دې په خپل پالج والے دی فقال له ابان ما تنظر الیه نو دی ابان ورته وی چې ته ما ته څه نظر کې یعنی د تعجب دا نظر کې چې لکه ته یو طرف ته دې دعا مونږ ته تعلیم راکې او حدیث راته بیانې او بل طرف ته ما ته ګوري چې زه پالج والیم نو ته فرمایل اما ان الحديث كما حدثتك ولكني لم اقله يومئذ حدیث چې مې د څنګه بیان کوم هم دغه شانتي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شانتي فرمایلی دي او د دې دعا دغه تاثیر دی، لیکن الله ته داسې منظور و چې ما په دغه ورځ باندې دا دعا نه ویلي. الله تعالی ما لپاره په تقدیر او په قضا کې دغه لیکلو په دغه ورځ باندې ما نه دغه دعای را شو اتفاقا او ما ته دغه د پالج مرز راغی. نورونو دا دعا کم از کم سحر او ماخام درې زلوای چې بسم الله الذي شروع کوم په نام د الله تعالی هغه ذات چې ضرر نشي ورکوله مع اسمه شیء داغه په نوم سره یو څه نه پزماګه کې نه په اسمان کې الله تعالی سمیع او علیم دی اوریدونکو د عالم ذات ته د کائنات په ذره ذره باندې عالم دی او د هر چا اقوال لره خبر لره اوریدونکو دی او د هر څه واقف او با خبره دی. الله جل جلاله دې موږ تاسو درونو توفیق راکړي.